ادینه مخکې تازه صورتحال د فلسطین شروع. هغه فلسطینیان کورونه وران شوي دي، بازارونه وران دي، اسپیټالونه وران دي. بل ورځ د اسرائیل یو اسپیټال نشانه شو، چغې والې د دنیا مخې ته هله دوی خو د انسانیت خلاف ورزي وکړله. انسانیت چې کوم بین الاقوامي قانون دی هغې په عمل کو. د دې نه مخکې هم دقه اسرائیلو په دا فلسطین کې هلته اسپیټالونه وویستل، اسپیټالونه هم پرې نه ښودله، عوامي آبادۍ یې ویشتلې. هغه خلکو ته زمیني لارې بندې کړي دي چې هغوی ته څه خوراک سامان ور باندې راورسي، هغې بندې کړي دي. نن هغه خلک الله تعالی په ایران ورپېښ کړو. ایران سره به زموږ د عقیدې اختلاف بېشکه وي، روافظ دي، هغه شیعه هم نه دي پاتې، اکثریت پکې دغسې بعضې خلک د عقیدې اختلاف ورسره زموږ په خپل ځای. لیکن اسرائیل یو دغسې جنگي مجرم دی، د مسلمانانو یو دغسې اتفاقي دشمن دی. د دې د وجې نه زموږ همدردۍ دا د ایران سره ورسره دي. او ایران هم څه دغسې نه دی چې په دې وخت کې د مسلمانانو یا د فلسطینیانو د دفاع جنگ کوي. په دې ایران کې اسماعیل هانیه هغې شهید کو، دوی په هغه وخت کې میزایل فایر نه کړله. په فلسطینیانو باندې ظلم شروع شو، سره د قدرت دیو جنگ شروع نه کو. نن چې په دیو باندې اسرائیل له پاسه راله حملې شروع کړلې، نن هغوی د خپلې دفاع جنګ کوي. ښه کوي یا بد کوي هغه په خپل ځای باندې دی، خو الله رب ذوالجلال دغه عذاب په هغوی باندې مسلط کو. خلکو به دا ویل اسرائیل چې دي که نه د هغوی سره جنګ کول او دا مشکل کار دی. نن یقین وکړه هغه یهود قرآن وایي دا بزدله قوم دی، بزدله خلک دي. هغه چغې تاسو واورئ، هغه منډې تاسو نن ټول لګیا دي د خپل ملک د وځي. یقین وکړه که دا له مسلمانانو یو اتفاق او اتحاد وکړو بیا به د دې کافرانو څه حالت وي. او نن یقین وکړه د مسلمانانو حالت دا دی، نن ټوله دنیا کافران هم وایي مسلمانان هم وایي. اسرائیلو په ایران باندې حمله وکړه، مذمت یې کوي، بد کار یې وکړو، مونږ هم مذمت کوو، مونږ هم مذمت کوو. اسرائیلو غلط کار وکړو، لیکن تاسو کله اورېدلی دي په د فلسطین باندې څو میاشت دا ظلم شروع، بربریت شروع، درندګي شروع وه، اسپیټالونه یې د هغوی ویشته، جوماتونه یې ورله ویشته، عام شهري آبادیان یې ویشتلې. تاسو په دا مسلمان یا کافر ملکونو کې څوک لیدلی چې د دې مذمت یې کړی دی چې هغوی ویلي چې یاره دا بد کار شوی دی؟ یقین وکړه مسلمانانو هم دغسې حالت شروع دی. الله تعالی دې زموږ په مسلمانانو باندې رحم وکړي. بهرحال عرض دا کوو د مسلمانانو د ذلت وجه په دې وخت کې بې اتفاقي د مسلمانانو کې اتفاق نشته دی. دویم نمبر د جهاد د فرضیت په وخت کې حکمرانان بادشاهان هغو کې هغوی فریضه جهاد پرېښودې ده. کاشکې په دې کې یو اتفاق وی. نن مسلمانانو کم کفر چیلنج کولی، هغوی ته په سترګو کې سترګې ورکولی. یقین وکړه که د دوی دا طاقت شوی چې مسلمان ته جواب ورکړي. او یو وخت تېر شوی دی دغسې په دا ټوله دنیا باندې مسلمانانو راج نه و کړی، په دا ټوله دنیا باندې څو سوه کاله د مسلمانانو حکومتونه نه وو. دې سیند ته، دې پېښور ته، دې افغانستان ته هغه خلک نه ور رسېدل، هغوی سره کومه ټکنالوژي ورسره وه، اتحاد ورسره و، اتفاق ورسره و، د جهاد جذبه ورسره وه. مسلمانانو د الله په کتاب به د الله په دین باندې عمل. نن مونږ او تاسو هغه کافرانو کې فرق څه کېږي؟ بس دا له مسلمانانو ملک دی، دا له کافرانو ملک دی. ورنه کوم رسم و رواج چې د هغوی دی هغه رسم و رواج زمونږ دی، کوم طور طریقې چې د هغوی دي هغه طور طریقې زمونږ دي، کوم ژوند او زندګي چې هغوی څنګه تېروي دغسې مونږ تېرو، کوم د بغاوت زندګي چې کافر تېروي هغه د بغاوت زندګي مسلمان تېروي. نو د الله هغه وعدې اوچتې شوې د مسلمانانو سره. مسلمانان په څه وشو؟ الله رب ذوالجلال دې زمونږ مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راولي او د مسلمانانو په موجوده حالت دی الله رحم وکړي. او اسرائیل دی الله د ذلت او د تباهۍ سره نور هم مخامخ کړي چې د ایران په لاس وي، د نورو ملکونو په لاس وي، د کافرو په لاس وي، که د مسلمانانو په لاس وي، چې همدغسې دا چغې او دا تباهي مسلمانان وګوري او د هغه فلسطینیانو د نورو مظلومو مسلمانانو زړونه پې یخ شي.